بسم الله الرحمن الرحیم. دا حدیث شریف خو دی ډیر اهم حدیث دی او ډیر ښه حکم شرعي ځینې مستنبط هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامة الى 7 ارضین. چې څوک یواله ویشت مځکه هم د چا بغیر ناجایزه قبضه کو وینسي اوه مځکه قیامت شي مځکې ته څړیږي اومه مځکه ته. نو دا دومره نازکه خبره ده او مځکه اوه طبقاته ده اومه طبقاته وی هم دی په مځکه کښې دننه ورڅړیږي سزاوار بطور غضب نه میشه د الله معافي وکړو شاملات دي قابضات دو پلونکی دو ډینګړې دو داسې بیخي داسې یای نه چې دا حروم دي. او حدیث شریف سره درېمي چې یک کایوال ویشت آیا شاملات دا جایز دي؟ دا قبضه کول بغیر چې توی قیمت نه وي ویل انتقال یې څوک نه کړي دا جایز دي. اعلاس یې کار نه دی مطلب سودو وکړه انتقال یې ډېر که 200 د پسه ونیوله دا جایزه ده. سره حروم ته ویرته یو انتهایی پساوي هغې نتیجې دا دي چې بیا په دنیا کښې هم د پریشانۍ سره مخامخ وي معاملات هم بربود وي قیامات هم بربود وي او صریح د حدیث میږ مخالفت کوي بلکې دا پوښتنه نرته کوي چې یاره چیرې عالم ته ایستوس ته ویر شي ورته کښیني چې مو دا مځکه دو دا قبضه دو دا شاملات دی دغه انتقال نشته دا پردی دو. تر دې پوره موږ سوچ پارین کوه چې دوره کیم خلک د 1000 ته درېمي د خزونادو په دوره په دا کوواټ کاره کښې هغه ځینې داسې دي چا خو لیست کړی دی قانوني یوه لیار یې اپناودو ځینې خو د هغه سویر درېمي ملګري اکسپیټر او لوډر او ټیکټر یې پې شریک کړي دي ګمټې آیا دا پردی مځکې نه زار استل له دې خرڅول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجوز اکل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه چې مسلمون پې روزي نه وي یوارې پې نشي خوړی. نو دا خو ډېر صریحه میشه په غلطه لیاروني آیا دې خلک ته د څوک اعلان وکړو دا ته د څوک د خپل پیغام ورسوي د شریعته چې په دا شي کښې ډېر زیاته پساوي او په یوه روایت چې غالبا دا سر درېمي چې دغې مځکې نه و په قیامت کښې دته د یورنل غرای جوړېږي شاید په یوه روایت چې داسې هم راغلي چې دومره ستا خو حکم یې دی موږ خو ټولو د کراچۍ پوره تر سیند پوره هم په دغه قبضې کښې مبتلا یي کښې ډېر وي یو څوک یې په زور نسي سوسایټۍ جوړې دي ګروپونه یې جوړ کړي دي لابیز جوړې کړي دي بدماشو یې هم کوي ډاکوګون دي څوک دي مطلب دا شی ډېر غټ دی جرم دی. دغې الغودي ته چې موږ دا ناروا مځکې نسي 40-50 کاله عمر دی تل عمر په قیامت کښې عزت پې بربودېږي. نو ترېنه شا دا خبره ده چې نه نه مطلب یې دغه شي نه دستبردار شي توبه تایب شي الله دا خلول رزق د هر چا راوونکو.